یکم مئی یوم مزدور. نن په پاکستان او په عالمی دنیا کې یکم مئی د یوم مزدور په تور باندې مناواله کیږي. دا خبر یاد ساتئ چې په یوم مزدور مناوهلو یا په نه مناوهلو باندې مزدور طبقه ته څه فایده نشته دی. د دې په ځای باندې پکارو چې اړو یوم مزدور ته ډېر د سره مناو نه کې، خو چې ته مزدور طبقه ته څه فایده ورکړي، هغوی ته څه خاص ریلیف ورکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یوم مزدور نه مناوېده، خو مزدور ته پوره حق ملاوېده. خو نن په افسوس سره خصوصا په پاکستان کې مزدور طبقه ته په 100 کې 1-2% د هغوی حق نه ملاوېږي او هغوی ته څه خاص سہولت ریلیف دا د سره شته نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مزدور متعلق چې کوم ارشادات فرمایلی دي، صحابه کرامو په خپل حقیقي ژوندۍ کې په هغې باندې عمل کړی دی او خلکو ته یې ښودلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري شریف کې حدیث دی چې تاسو خپل د ماتحتو مزدورانو غلامانو سره مرسته کوئ، خیر ښېګړه او ښه سره کوئ، چې څه خورئ په هغوی خوروئ، چې څه اغوندئ په هغو باندې اغوندوئ. او دې خبرو ته صحابه کرامو عملي جامه اچولې ده. یو پیره حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ په لار روان دی، ورسره غلام دی، مزدور ورسره دی. ابو ذر غفاری په سر باندې یو قیمتي صادر دی او هم هغه شان قیمتي صادر خپل دی غلام ته اچولی. بلار ته چا تپوس وکړو چې دا قیمتي صادر تا د مزدور غلام ته اچولی دی، دا به د ځان له ساتلی او تا سره به د دغه قیمتي صادر جوړه موجوده وه. ابو ذر غفاری ورته د دې حدیث حواله ورکړه چې نه، موږ له نبی رسول الله تعلیم را کړی دی چې څه اغوندئ په دیو اغوندوئ، چې څه خورئ په دیو خوروئ. دا ستاسو مزدور طبقه ده، د دیو سره خیر ښېګړه کوئ او دیو سره ښه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مزدور متعلق فرمایي، وی اعطوا العجیر اجره قبل ان یجف عرقه. مزدور له داغه مزدوري داغه د خولې د وچېدو نه مخکې ورکړه. د مزدور دومره لوی مقام دی په شریعت کې، د مزدور دومره حق دی په شریعت کې، نو مزدور له یوم مزدور مناوال نه دی پکار، مزدور له د مزدور حق ورکول پکار دی.